نو کوم چې د الله تعالی اولیاء دي اولیاء نو اولیاء دا د ولی جمع ده او ولی دوست ویلی شي نو په اولیاء باندې با نو ویروي او نه بدی غمجن کیږي نو د اولیاء په دې معنی سره چې د دین ټول مسلمانان مراد کېدلی شي ټول مسلمانان د مراد کېدلی شي دا ټول مسلمانان د الله تعالی دوستان دي نو الله تعالی فرمایي چې په دې اولیاء باندې به ير نه وي غم به نه وي نو جنت کې په اولیاء باندې غم او حزن نه وي نو کو جنت ته مراد شي نو په دې باندې بیا دا اشکال راځي چې جنت کې په اولیاء باندې حزن نه وي نو په جنت کې خو په ادنا جنتی باندې حزن او غم نه نو جنت خو دې مراد نشي کېدلی ځکه جنت کې خو بیا اولیاء خاص ولیکل الله تعالی چې په دې اولیاء باندې بني نو په جنت کې خو چې ادنا جنتی جنت ته ور داخل شون د جنت خاصیت دا دی چې الته غم او یرا او حزن دا بني بیلته وې دینه مراد دنیا د دنیا کې هم په دې اولیاء باندې حزن ني غم بني نو بیا په دې باندې دا اشکال راځي چې مونږ خو وینو چې په دنیا کې اولیاء چې دي د ټولو نه لوی اولیاء انبیاء علیهم السلام دي د الله لوی دوستان نو غم بیا دي او انبیاء باندې قسمه قسم تکلیفونه راغلي دي غاښونه شهیدان شوي دي او لونو د طلاق ملو شوي دي او دغه رنګ نور تکلیفونه ورته رسېدلي دي وې دې جواب دا دی چې اولیاء چې دي اولیاء نو په دې باندې چې کوم سخت راځي نو دی دغه سخت د الله تعالی د طرف نه غني او د دنیا یو سیز د دې د لاس نه لټ شي د دې پس خفګان نه وي نو د دې په دې اعتبار سره په دې باندې دنیا کې سخت حزن بن راځي غم بن راځي لکه یو کس مدینه منوره کې د الله یو ولی روان دی لاس کې چې کوم دی د پیسو اشرفو تیلې دا غټه تیلې دا ور سره ډېری پیسې دي پکې یو غل ورمنډ کړل غل دغه تیلې او تختوله نو بس د غل چې د تیلې او تختوله دا غل چې په کومه کوڅه باندې زیات او د دیوال کې په اره کوڅه باندې دی ورنوځي هغه دیوال کې مهد لار نشته دی اخره کې دی غل چغې کړي چې غل دی خلکو دی 1900 سره تیلې وا ته دوی دا چغه ولا چې غل ته په خپل د سره تیلې ده نو دنه هغه تیلې واغسته او د الله د اولی له کوم دغه تیلې ورکوله ویته د خپل تیلې واپس واله نو د دنه تاسو کو ویتا ولې دا چغه والی چې غل نه غوي ما دا تیلې او تختوله نو ما وی چې دا به او تختو منځ کوم ګوسه باندې بدلم او انت بر دیوال والی کېدو لار بنوا نو ما وی چې اوس به د چغه او خما چې خلک راغون شي دا کس عمر شي چې چار چې ما تیلې تختوله چې دا تیلې ولا واپس ورکم نو دا غ تیلې غ الله غ ولی له واپس ورکول هغه ځنه علم په کوم ټیم کې د زمانه دا تیلې او تختوله په هغه ټیم کې ما ویلو چې دا د الله تعالی بنده دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی نو زما د پیسو د وجې به جهنم ته زما ته بخلی نو دا پیسې ما ته بخلی دي او بخل شي زه واپس نه اخلم نو د الله د اولیاء په دنیا باندې سکار نه دي د دنیا نه بے رغبت وي یو بزرگ ناست یو کس ورله راغی ورته حضرت ستاسو د بادام مجاز را روانو او هغه غرق سمندر کې د سکته وکتل وی الحمدلله بیا څه وخت پس هغه کس راغی حضرت هغه جاستا ډوب شوی نه دی خبر غلطو هغه صحیح سالم الله تعالی را ورسو د بیا د زړه ته وکتل بیا وی الحمدلله نو هغه کس ته تاسو کوي حضرت په ډوبېدو دیم د الله شکر ادا کو او په بچ کېدو دیم د الله شکر ادا کو دا ولي هغه ما په ډوبېدو په بچ کېدو شکر نه دی ادا کړی وی دا چې ستا جاز غرق شو نو ما چې زړه ته کته وکړه نو زما سره کې هیڅ قسم خفګان را نغی د دنیا سیس پسې نو ما به خپل زړه باندې وی چې الحمدلله چې زما په زړه کې د دنیا محبت نشته دی چې کله بیا دی دویم خبر راوړو چې جاز صحیح سالم را ورسېدو نو بیا زما خپل زړه ته وکړه نو په زړه کې زما هیڅ قسم خوشحالي را نه دنیا سیس پسې نو ما بیا وی چې الحمدلله نو د الله د اولیاء د دنیا په سيزونو باندې سکار نه نو د دې وجه نه بدی باندې غم نوي اوس د الله تعالی اولیاء دي سوکو نو په دې معنی سره خو هر یو سیز د الله تعالی ولی دي خود دې کې د الله تعالی د اولیاء او خاص قسم مراد دي چې حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي چې بنده د نفل په ذریعہ باندې دومره نفلی عبادتونه کوي چې دې زما قرب حاصل کی زما نزدېکت حاصل کی نو چې کله دې زما نزدېکت حاصل کی نو زه دې سره محبت وکم مینه وسره وکم تر دې پورې چې زه د خپل بنده لاس جوړ شم
چې په دې لاس سره دې نیول کوي تر دې چې زه د خپل بنده سترګه جوړه شم چې په هغې دې لیدل کوي او د ده غوږونه جوړ شم چې په دې دې اورېدل کوي او د ده ژبه شم چې په هغې دې وایي مطلب یې دا دی چې د سترګې د رضا دپاره استعمالېږي د غوږ زما د رضا دپاره څرنګې د ده خپې دا زما د رضا استعمالېږي په دې کې هغه خاص دی چې هغې د اولیو په ژبه کې چې کوم دی درجې ویلی شي الله تعالی په ذکر کې داسې مستغرق شي چې یو ټیم دی د الله تعالی د ذکر نه چې کوم دی خالی نه وي نو د دې نه د اولیو هغه قسم مراد دی د ولایت درجه او بیا د ولایت چې کوم درجې ده بې شماره دي نو په هغې کې اعلی مقام دا د انبیا علیهم السلام دی او ادنا مقام دا د اولیاء الله دی چې د اولیاء په ژبه کې دغه درجې ته درجه فنا ویلی شي درجه فنا دی د الله په دې مینه کې فنا شي بس هر ټیم د دې زړه د الله تعالی په ذکر کې مشغول وي فنا فی الله د الله تعالی په مینه کې دی فنا شي بس دې ته بیا ارزه کې الله الله ښکاري ام منصور شي به ان الحق نو هغه ځان ته د خدای نسبت نه کوي ته ارزه کې د الله تعالی د قدرت کرشمات ښکارېدل نو دغه بیا د جذب حالت دی نو د جذب حالت چې کله په انسان باندې راشي که نه نو په دې کې بیا د مکلف نی دا بعضې لیوني به خلکو مخکې پخوا وي خو موږ به نه منله بعضې په دې د الله په دې محبت کې لیوني شي بس د دې بیا خپل اختیار نه وي نو دغه د جذب حالت وي او خاص کر د جذب په دې حالت کې د انسان نه کرامات ظاهریږي د جذب د حالت نی چې دی په ځان نه پوهېږي د ده نه چې کوم دی بیا کرامات ظاهریږي خدا مقام په څه باندې حاصلېږي نو دا په دوو خبرو سره یو دا چې ذکر د کثرت سره کوي د الله تعالی ذکر کوي او دویم اطاعت او دریم په اطاعت باندې مداومت همیشګي چې د الله تعالی اطاعت کوي نو دغه د چې کوم دی چې دغه صحبت اختیار کی او اطاعت د الله تعالی اطاعت او د خپل شیخ اطاعت او دغه رنګي د ګناهونو نه پرهیز نو د ولایت دغه مقام ته چې کوم دی رسیدلی شي د دې وجه نه تفسیری مظهری کې چې کوم دی قاضی ثناء الله فانیفتی رحمه الله فرمایي چې اولیاء الله چې دي اولیاء الله نو د دینه بعضې د عوامو په ذهن کې دا یو خبره ده چې کوم د الله تعالی ولی دغه نه به کرامت ظاهریږي هغه کرامت ضروري نه دی خو ضروري خبره ده چې دی د نبی علیه السلام په سنتو باندې برابر وي د نبی علیه السلام په سنتو باندې دی برابر وي نو د کرامت د اجت نشته دی د نه د یو کرامت ظاهر نشي خو چې د نبی السلام په سنتو باندې برابر وي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام نه یو کس سوال وکړو چې د الله پیغمبره د یو بزرګ سره د چا محبت وي مینه وي او دا کس ته د بزرګ په شان د عمل نشي کولی د دې څه حکم دی وی نبی علیه السلام ته وفرمیل چې المرء مع من احب سړی په ورځ د قیامت د هغه چا سره وي د چا سره چې محبت وي نو دی په عمل کې دغه په شان د عمل نشي کولی خو د یو بزرګ سره محبت دی نو دی د محبت د وجې نه د دغې بزرګ درجې ته چې کوم دی الله تعالی وررسوي نو درې خبرې یو دا چې صحبت د اولیاء الله دویم د ذکر کثرت او دریم مداومت په اطاعت باندې چې دا درې خبرې په شاګرا شي د الله تعالی ولی جوړېدي شي په بیهیږي کې په شعب الایمان کې نبی علیه السلام حضرت رزین رضی الله عنه یو صحابي دی هغه ته فرمایي وی زه د دنیا او د آخرت کامیابي ونه ښیمه هغه ولې نه د الله پیغمبره نو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې د اهل ذکر مجالس ته ده ذکر الله چې کوم خلک د الله تعالی ذکر کوي د هغې په مجالسو کې کښېنه او چې کله ځان له شي نو ذکر د الله تعالی کوه او کو چا سره محبت کوي نو هم د الله دپاره کوه کو چا د نفرت کوي نو هم د الله تعالی دپاره کوه نو په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو جهانو کامیابي ده نو مجلس ته اهل الله دا ډېر ضروري دی صحبت چې صحبت یې که نه د نبي د اولیاء الله په دې صحبت کې انسان صفا کېږي صفایه دپاره دوه طریقې دي یو د ذکر کثرت او دویم د اولیاء الله صحبت چې کله دی د اولیاء الله په صحبت کې ناست دي به صفا کېږي زړه صفایي به کېږي او چې کله دی ذکر کوي نو د زړه صفایي به کېږي صحابي حضرت حنظله رضی الله عنه چې کوم دی راغی او چغې ویوي حنظله منافق شو
نبی علیه السلام له چې کله لاړو نو یو صحابي ته تپوس وکړ څنګه منافق شوي موږ چې د نبی علیه السلام په مجلس کې یو نو موږ ته جنت او جهنم دواړه برابر ښکاري زموږ د زړه کیفیت یو شان دي او چې کله د نبی علیه السلام د صحبت نه جدا شو کور ته راشو نو بیا مو د زړه کیفیت بل شان دي خپلو بچو او ښځو سره مشغول شو نو بس د نبی علیه السلام له لاړو او هلته هم چغې وي حنظله منافق شو نبی اسلام ورته څه شوي دي څنګه منافق شوي د الله پیغمبر داسې منافق شومه چې دلته کې ستاسو په مجلس کې مونږ ناست شو نو زمونږ د زړه کیفیت یو شان دي د زړه حالت مو یو شان دي او چې مجلس نه پاس د زړه حالت خو بل شان دي ښځو بیوي سره مشغول شو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ستا د زړه چې کوم دلته کې حالت دی زما په مجلس کې او چېرې دا حالت برقرار پاتې شي نو بیا به دا فرشتې تاسو سره په لارو کې په بسترو باندې لاسونه میلول شروع کړي خو حنظله دا کیفیت کله کله وي دا زما په دې صحبت د دې اثر جدا دی او ستا د کور اثر جدا دی هلته ته د بیبي سره مشغول شي د بچو سره مشغول شي دلته زما صحبت خو جدا دی نو دا کله کله وي نو په صحبت کې ډېر لوی اثر وي نو د اولیاء الله صحبتونو د تلل هلته کې انسان صفا کېږي او د ذکر کثرت کول نو د اولیاء الله پیژندنه دا ده حدیث مبارک کې راځي چې اولیاء الله به څنګه پیژني اولیاء الله څوک دي نو اولیاء الله هغه خلک دي که نه چې هغه ته ویني او تا ته الله را یاد شي ته ویني او ستا د دنیا نه نفرت پیدا شي ته ویني او د هغې سره ذکر شروع کړي ستا په زړه کې د الله یره راشي نو دا د اولیاء الله پیژنګنه ده